ذالک د دې په معنا باندې الله جل شانه په کوئی مفسرین کرام فرمایي په دې صورت کې چې څومره رموز دي پټي خبرې دي دا الله تبارک وتعالى ټول دې خبر دي لفظ اشاره کوي الف لام را تلك آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د کتاب او خانه ان انزلناه بشک موږ نازل کړو دا قران عربيا عربي جبکی عربي لعلكم تعقلون چې تاسو په شي عربي جبکی نازل کړی شو قران مجید چې دې دا رومبي مخاطبین کوم عربو دې دا ونوي چې داسې جبکی راځي چې موږ کویدونه بلکې داسې فصیح او بلیغ جبا او داسې عام فهم او آسان جبا او داسې د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی او داسې انسان په جبا باندې دا جاری کیږي لګیا چې هغه انسان چرته هم د چا په وړاندې شاګردی نه کړي د چا علم نه حاصل کړي امید چې د مور پیدا شوی دی نه د چا شاګردی نه اختیار کړي یو داسې هستی یو داسې شخصیت یو داسې پیغمبر چې هغه چې د مور پیدا شوی دی هغه ته امید ویل شي یعنی چا علم نه حاصل کړي امید او دغه باوجود دغه په جبا باندې دا د علوم او سمندر جاری کیږي لګیا دی او داسې سمندر دی چې د ټول دنیا فصحا د ټول دنیا ادیبان او شاعران او د ټول دنیا فصیح او بلیغ خلک ماهرین هغه راجم شي د دې د سوره کوثر مقابله کې یو سورته شي پیش کول ذکر الله تبارک وتعالى فرمایي ان انزلناه بشک نازل کوم دا قران عربيا عربي لعلكم تعقلون چې تاسو په شي د په حدود لپاره قران کریم دعوت راکړي قران مجید صرف د برکت حاصلولو لپاره نه دی بلکې قران مجید ځان په یوړو لپاره دی د ذکر لپاره دی یو سورت یو آیت یو واقعات مخ د کې انسان کې سوچ او فکر وکړي قران عظیم یو داسې د علم سمندر دی چې څومره انسان په دې باندې غور او فکر کوي تدبر کوي الله تبارک وتعالى د ذهن په باندې کولاوي 1400 ساعت شو د قران مجید تفاسیر لیکل کېږي لګیا دي په دې باندې ریسرچ کېږي لګیا دي په دې باندې مفسرین تحقیق کوي د قران کریم د علوم انتها ته څومره رسیدي په هر رنگ په هر انداز کې د قران مجید تلاوت چې کوي دا جدا خوند وي سحر چې تلاوت کوي دا جدا خوند وي تهجد په وخت چې کوي دا جدا خوند وي په تراویح کې د قران مجید اوریدو جدا خوند وي او د دې د تفسیر او د واقعاتو د لوستلو جدا خوند وي انسان خپل شپه او یا کال عمر کې د قران کریم تلاوت کوي په دې باندې مړیږي نه دا معجزه ده اخبار چې یو ځل وګورو دیم ځل کتل ځلني کی نور کتابونه چې یو ځل وګورو یاره مدامه کتل دي دیم ځل کتل ځلني کی دا د قران مجید معجزه ده چې څومره کتل کیږي نو هغه الله جل شانه په دې باندې ذهن د انسان کولاوي لعلکم تعقلون چې تاسو په پوښي ځان په یوړو د پاره لعلکم تتفکرون چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ الله تبارک وتعالى دعوت فکر راکړي چې موږ قران مجید باندې افلا يتدبرون القران اي قران مجید باندې تاسو تدبر ولې نه کوئ سوچ او فکر ولې نه کوئ ام على قلوب اقفالها یا تاسو په موږ باندې لګیدل یہ قرآن مجید باندې غور او فکر او تدبر کولو دعوت موږ قرآن مجید راکړي دې ځکه فرمایي چې موږ قرآن مجید نازل کړی دی لپاره چې تاسو عربي ژبه عام فهم آسان او فصیح او بلیغ ژبه کې نازل کړی دی لپاره لعلکم تعقلون چې تاسو په دې باندې پوه شئ ډېر تفصیلي واقعه ده د حضرت یوسف علیه السلام او ډېر حکمت او بصیرت نه ډکه واقعه ده د پلار حقوق دغه شان دي رشتہ دارانو حقوق او دغه شان دي تفصیلي هڅه په دې کې ذکر کیږي د لپاره ټیم استل اوریدل او کورونو کې دې مذاکره کول د انبیاء کرام واقعات د صحابه کرام واقعات کورونو کې دې مذاکره کیږي نو خیر او برکت نه کورونه ډکیږي او ایمانی جذبه په ځل کې پیدا کیږي دا معجزات دي د قران مجید معجزه ده دا واقعات چې موږ تاسو خپل کشران خپل کورونو کې زنانو سره دې مذاکره کوو موږ تاسو کورونو باندې خیر او برکت نه ډک شي روزمره په بنیاد باندې دا وریدل شي چې څومره د واقعي او انسان ته یاد شي دا مذاکره په کورونو کې وشي نو یو طرف ته د علم بخوريږي او بل طرف ته به کورونو باندې خیر او برکت نه ډک شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين